بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د علم النحو شپاړسم درس دی. د مرکب غیر مفید قسمونه شروع دي. یو مرکب مفید وي، یو مرکب غیر مفید وي. مرکب مفید هغې ته وایي، هغه مرکب ته وایي چې فایده پکې حاصلیږي، انسان ته پوره خبر یا طلب یا یعنی پوره خبر انسان ته پکې ملو شي، معلومه شي. او مرکب غیر مفید هغه مرکب ته وایي چې هغې کې نیمګړې خبره وي، انسان په پوره خبره باندې پوهېږي نه، څه فایده یا څه خبر یا طلب ته انسان ته نه حاصلېږي. بیا ما تاسو ته ویلي د مرکب غیر مفید قسمونه خو ډېر دي. دی دلته کې 3 قسمونه لیکلي. یو مرکب اضافي یعنی مضاف مضاف الیه، یو مرکب بنایی ما تاسو ته ویلي د 11 نه تر د 19 پورې هغه انسي دي. 11 اصل کې 11 بیا دا واو ته حذف شو، نو واو د ځان نه مخکې وروستو اسم نه اعراب ختم کړه، آخري حرف نه تنوین ختم کو، زبرونه ورله ورکړه، نو دغه ته مرکب بنایی وایي. مرکب منع صرف، مرکب منع صرف، دا مرکب منع صرف چې دی دا اوس زده کوو چې مرکب منع صرف څه ته وایي. مرکب منع صرف یو داسې مرکب دی، مرکب منع صرف یو داسې مرکب دی چې 2 اسمونو نه پکې یو اسم جوړ کړی وي. 2 اسمونه دي، هغې دواړه رایوځای که یو اسم یې جوړ کو، دې ته مرکب منع صرف وایي. خو منځ کې پکې د ربط دپاره واو نه وي، لکه څنګه چې د مرکب بنایی په منځ کې هغه د 2 اسمونو په منځ کې ربط دپاره واو و که نه، نو په مرکب منع صرف کې 2 اسمونه وي، هغه دواړه موږ رایوځای کړو، یو اسم ته جوړ کړو، خو د هغه دواړه اسمونه چې کله بیل بیل وي نو د دې په منځ کې ربط والا واو نه وي. مرکب منع صرف یو داسې مرکب دی چې 2 اسمونو نه پکې یو اسم جوړ کړی وي او د دواړو اسمونو په منځ کې ربط والا حرف یعنی واو هم نه وي، واو پکې نه وي. مرکب بنایی کې به د 2 اسمونو په منځ کې ربط دپاره واو و، د مرکب منع صرف د 2 اسمونو په منځ کې ربط دپاره واو نه وي. لکه بعل بکه او حضرموت. بعل د یو بوت نومو او بکه د یو ښار جوړونکي بادشاه نومو. دا بعل چې دی، بعل دا د یو بوت نومو. د حضرت الیاس علیه السلام په زمانه کې به خلکو د دې بعل بوت عبادت کولو. بیا په هغه زمانه کې یو بادشاه و، هغه به هم د دې بعل بوت عبادت کولو. نو بیا هغه بادشاه چې دی هغه یو ښار جوړولو. هغه ښار چې کله مکمل شو نو د هغه ښار نوم د بادشاه چې دی بعل او دا بکه. بعل دغه بوت ته وایي ځکه د بادشاه به هم د دغې بوت عبادت کولو، او دا بکه یې د دې ښار جوړونکي بادشاه دا دواړه نومونه رایوځای کړه. بعل د دې ښار جوړونکي بادشاه نومو، نو دا خپل نوم او د دې خپل بوت نوم یې رایوځای کو، د دې نه یو نوم جوړ کو او دغه ښار نوم یې کېښودو. نو بعل د یو بوت نومو او بکه د یو ښار جوړونکي بادشاه نومو. دا دواړه د بعل د هغه معبود نومو، د هغه چا چې به عبادت کو د کوم بوت، او دا بکه چې دی دا د بادشاه نومو، چا چې دا ښار جوړولو. چې کله ښار مکمل شو نو دواړو اسمونو نه یو اسم جوړ کو او ښار له یې نوم کېښودو، نو هغه ښار نوم بعل بکه شو. دا بعل بکه، نو د بعل بکه نو بعل بکه ښار شو، بعل بکه ښار شو. دا بعل د بوت نومو او بکه چې کوم باچا دا ښار جوړولو دغه باچا نومو، د ښار جوړونکي باچا نوم بکه و. نو دا دواړه نومونه خپل نوم او د هغه خپل بوت نوم یې رایوځای کو. دا چې کوم ښار تیار شو، کومه ښاریه جوړوله، هغه ښاریه تیاره شوه، نو هغې له یې دا نوم کېښودو، بعل بکه ښاریه شوه. او حضرموت هم د یو ښار نوم دی. دا حضرموت دا هم د یو ښار نوم دی. د مرکب منع صرف اول جز د اکثر علماو په نظم مبني بر فتحه وي، یعنی همیشه پې زبر وي. دا وګوره حضره موت، نو د حضره موت د اولني اسم آخري حرف باندې وګوره دا را ده، دې باندې زبر دی. دا بعله چې دی که نه، بعله د ده په دې لام باندې زبر دی، او دا بکه بیا اسم دی. نو په اول جز باندې همیشه فتحه یعنی همیشه پې زبر وي. او دویم جز معرب وي. معرب هغه اسم ته وایي، معرب هغه اسم ته وایي چې د هغه آخري حرف بدلیږي را بدلیږي، او مبني هغه اسم ته وایي چې د هغه آخري حرف بدلیږي را بدلیږي نه. لکه مثلا ګورئ زید دی، زید، نو دا به زیدون هم وي، آخري حرف باندې به کله پیش وي، کله به زیدن وي، آخري حرف باندې به زبر وي، کله به زیدین وي، آخري حرف باندې به دو زیر وي. نو دی آخري حرف د بدلیدو را بدلیدو د وجې دې ته معرب وایي. او بل دی هذا، هذا
دا هذا په هر حالت کې دا هذا وي، هذا داسې وي بیا داسې وي، او په یعنی حالت رفع نصب جر، حالت رفعی نصبی جری، یعنی رفع نصب جر کې دا همیشه لپاره هذا 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 د باندې څوک عمل نشي کولی، نو دا مبني دی. او معرب څه ته وایي چې آخري حرف بدلیږي را بدلیږي، او مبني څه ته وایي چې آخري حرف نه بدلیږي را بدلیږي. ټیک شو جی؟ نو تا ته وایي یعنی همیشه پې زبر وي، او دویم جزء معرب وي یعنی بدلیږي را بدلیږي، یعنی بدلیږي را بدلیږي. مرکب غیر مفید همیشه د جملې یو جز وي. جمله ګوره جمله د دوو یا د زیاتو کلمو نه جوړه وي، خو دا مرکب غیر مفید نه دی. مرکب غیر مفید که دا مرکب اضافي شي، که مرکب بنایی شي، که مرکب مناصرف شي، که مرکب توصیفي شي، که مرکب اشاري شي، که مرکب صوتي شي، که دا ټول رایوځای شي که نه، خو دا به د جملې دا پوره جمله نه جوړېږي. د جملې یو حصه به جوړېږي، یا به مبتدا جوړېږي یا به خبر جوړېږي. ټیک شو جی؟ نو ګورئ مرکب غیر مفید همیشه د جملې یو جز وي، پوره جمله نه وي. لکه غلام و زیدین، دا غلام و مضاف دی او دا زیدین مضاف الیه دی. نو دا مضاف الیه را یوځای شو، نو دا مبتدا شوه، نو د جملې اول حصه شوه مبتدا، او دا حاضرون ورله خبر شو. مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه، جمله اسمیه خبریه شوه. خجی دغه شانو ګورئ، نو دلته کې دا مرکب اضافي چې دی، مرکب اضافي دا د جملې اوله حصه جوړه شوه، او دا دویمه حصه دا بله حصه ورله راغله، نو دواړه نه یو جمله بیا جوړه شوه. اوس وګورئ جاء دا فعل دی، جاء فعل، 11 دا دواړه یو دی. ښه دا 11 دې ته بیا وایي ممیز، 11 ممیز دی، ممیز. او رجلن چې دی که نه دا ورله تمییز شو، تمییز. نو دا ممیز تمییز چې را یوځای شي که نه، نو دا فاعل شو د جاء دپاره. نو جاء فعل خپل فاعل سره ملو شو، دا جمله فعلیه خبریه شوه. ټیک شوه جی؟ ښه جی یو خبره یاد وساتئ، دا 11 12 او تر د 19 19 پورې دی به همیشه ممیز وي، او د ده نه پس چې کوم اسم هم راځي هغه به حالت نصب کې وي، یعنی هغه باندې به 2 زبر یا 1 زبر وي. د 11 نه واخله تر 19 پورې 19 پورې، د 11 نه 19 پورې دی چې کله هم راځي دی به 11 به همیشه دی به په 11 باندې به هم زبر وي، په 10 به هم زبر وي، همیشه به دی مبني بر فتحه وي. او د دې نه پس یو اسم راځي لکه رجلن ته وګورئ، رجلن نو د ممیز دا 11 ته به مونږ ممیز وایو، ممیز. او د دپاره چې کوم تمیز راځي نو هغه به همیشه حالت نصب کې وي، یعنی هغه به حالت نسبي کې وي، هغه باندې به 2 زبر یا 1 زبر وي. ټیک شوه؟ 11 باندې خو به همیشه زبرونه وي، خو په د ده نه پس چې به کوم اسم راځي نو هغه باندې به یا 1 زبر یا به 2 زبرونه. اوس لکه رجلن ته وګورئ 2 زبرونه دي پې. نو جاء فعل دی 11 ممیز، رجلن تمیز. ممیز تمیز دا چې را یوځای شو دا فاعل شو، او فعل او فاعل چې را یوځای شي جمله فعلیه خبریه شوه. ابراهیم مبتدا دی، ابراهیم مبتدا ساکن و مضاف، او دا بعل بکه چې دی دا ورله یو دی. ښه بعل بکه دا یو اسم شو، د ښار نوم دی، د یو ښار نوم. نو دا بعل بکه دا اصل کې دلته مونږ ته ښکاره خو په ده باندې زبر دی، خو دا مضاف الیه دی، په مضاف الیه همیشه مجرور وي. نو دا دلته کې په ده باندې دا مونږ سره مضاف الیه شو، مضاف الیه. نو مضاف الیه چې را یوځای شو نو دا خبر شو، مبتدا خبر را یوځای شي جمله اسمیه خبریه شوه، جمله اسمیه خبریه. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.